یهودو په اصطلاح کې با دا راعینه لفظ لپاره د بې ادبۍ استعمالېدو. څه شي لپاره به استعمالېدو؟ اوس په دوی دا بې ادبي په خوله کې وه، په زړه کې وه، او په خولې باندې به دا ټکی کولو. په زړه کې به دا بې ادبي وه، د الله رسول بې ادبي، او په خولې باندې به دا ټکی کولو، او په زړه کې به سره خندل، پټ به سره خندل چې ګورې مسلمانو ته پته نه لګي. نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ د یهودیانو اصطلاح نه خبر و، هغه د دوی له ژبې نه خبر و چې دوی خو دا ټکی په دې ځای کې نه استعمالوي. وی ای د الله او د الله رسول دشمنانو که تاسو له خولې نه ما بیا دا ټکی واورېدو ګورې سر به ته نه ووامه. هغه وایي موږ منې کوي، تاسو خپله صحابه په جومات کې نبي علیه السلام ته پاسې او دا ټکي کوي. نو الله جل جلاله زما د دې تقریر موضوع چې دی، الله باندې خپل محبوب دومره ګران چې چا آواز اوچت کړی نبی علیه السلام جواب نه دی کړی، بلکې الله په خپله جواب ورکړی. سبحان الله. دلته یهودیان دا زړه کې خبر ساتي، الله محبوب گستاخی په زړه کې ساتي. الله پورا آیت نازلوي، فرمای یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو نن بعد دا لفظ باندې استعمالوي، لا تقولوا راعنا، تاسو به ما نبی ته راعنا نه وایي، بلکې سبا وایي یا ربا مخې ته طریقه هم راته وښیله. فرمایي وقولوا انظرنا، تاسو به وایي ای د الله رسوله مونږ طرف ته نظر د کرم وفرمایا. ځکه مونږ سنیان و یا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب الله اسمع قالنا، اننا فی بحر هم مغرق خذ یدینا سهل لنا اشکالنا. نو یادو ساتئ چرته چې الله محبوب پسې خبر شوی، الله یې په خپله جواب کړی دی. ولې قرآن کې الله فرمایي والله یعصمک، ای زما حبیبه الله په خپله د تا حفاظت کوي، الله په خپله د تا حفاظت کوي. ما عزتمندو قدرمندو قرآن مجید کې یو آیت ته قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تو ورته وفرمایا چې په زه په ظاهر کې ستاسو په شان یم. زمونږ دا ډېر څه خلک بې ادبۍ سره دا لفظ استعمالوي. یاد وساتئ مخکې قومونه الله په څه هلاک کړي، په دغه خبره باندې هلاک کړي چې دوی به وایي دا نبیان خو زمونږ په شان دي. اوس الله جل جلاله فرمای اے محبوبه تو ورته وفرمایا، الله په خپله ولې نه فرمای؟ توجه خبره ده، الله په خپله ولې نه فرمای؟ یا رب کریما ته محبوب ته فرمای، ای زما محبوبه دې خلکو ته وفرمایا چې زه په ظاهره باندې ستاسو په شان یما. یا رب کریما ای قرآن نازلونکی ته خپل محبوب ته بشر ولې نه وایې؟ الله رب کریم فرمای زه چې خپل محبوب پاره لفظ استعمالومه بیا دا لفظ نه استعمالومه، زه خپل محبوب ته یا ایها الرسول وایما، زه خپل محبوب ته یا ایها النبی وایما، زه خپل محبوب ته یا ایها المزمل وایما، زه خپل محبوب ته یا ایها المدثر وایما، زه خپل محبوب ته یاسین وایما، زه خپل محبوب ته طه وایما، زه خپل محبوب ته والضحی وایما، زه خپل محبوب ته واللیل اذا سجا لفظ استعمالوما. علماء فرمای دا ولی الله رب کریم داسې ولی نه وایي چې ته داسې مه وایه چې الله فرمای ته ورته ووایه چې زه تاسو په شان ظاهر کې، الله په خپله ډایرکټ ول نه وایي. علماء فرمایی دا دې له جاته دا مشران چې چاته یو ټکی ورکي، صاحب عزت صاحب منزلت چې چاته یو ټکی ورکي دی په هغه سره مشهور شي، مشهور شي. ګوره ابو جهل خو پیژنې که نه، د نبی علیه السلام سخت دشمن و که نه؟ ما طرف توجه وکړئ، بالکل اخوا دیخوا خبرونه اخوا دیخوا کتونه ځانونه کاڼه ګونګي هر څه کوي. ابو جهل خپل نوم څه دی نه درځي، صرف علماو ته عمر بن هشام نوم دی، کنیت یې څه دی؟ کنیت یې دی ابوالحکم، خو چاته نه ورځي، چاته نه ورځي.
वले नवर्जी अल्लाह रसूल बेअदबी कौला अल्लाह फरमाई दा अल्लाह महबूब फरमाई दा अबू जहल दे महबूब लो खुलेन उरुवतल दे मशरान लो खुलेन उरुवतलो खालको ने अमर बिन हशाम नुमहेर शो अबुल हिकम कुनियत नुमहेर शो बल्कि पस बांधे मशहूर शो प अबू जहल बांधे मशहूर शो।